نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې یو انسان په ودس کې وي او دا ټي وي یا فلم یا ډراما وغیرہ وګوري، نو آیا د کتو سره دا ودس ماتیږي او کنه؟ یعنی آینده موس کولو د پاره به دا دوباره ودس تازه کوي او کنه نه به تازه کوي؟ نو ټي وي قتل یا فلم قتل ډراما قتل دا امور فسقیه دي، د سره انسان د ګناه مرتکب ګرځي، دا مستقل جرم دی. خو لیکن دې سيزونو کتو سره د انسان په ودس باندې اس اثر نه پروزي، ودس وسره نه ماتيږي. البته فقهاو لیکلي دي کله چې انسان نه ګناه وشي، مثلا ټي وي وګوري یا فلم وګوري یا ډراما وګوري یا بل د څه ګناه وشي او د اول نه ودس موجود دی، نو بیا په دې صورت کې مستحب دادي چې دا ودس را تازه کی. نور الازا کشتا ومندوب بعد غیبت وکذب ونمیمت وکل خطیئت. یو سړی په ودس کې دی او د غیبت وکړو دچا، یا دروغ ویل، یا چغل خوري وکړه، دوی په جنگ کړل، یا بل څه ګناه وکړه، نو دې سره خود د ودس ماتیږي نه، خو لیکن مستحب دادي چې دا د ودس دوباره را تازه کی او بیا دې پاغي باندې منځو کی. خو لیکن ودس یو نکړو پاغه ولنه ودس باندې دا موس کول غواړي، نو بالکل جایز دی. والسلام.